पाकिस्तान په WCL کې د ساوث افریقا نه شکست خوړلو نه پس د انډیا سریش راینا د پاکستان ټیم حواله سره یو عجیبه سټیټمنټ جاری کړی دی چونکه د سریش راینا د پاکستان خلاف د دچ ریکارډ تاسو لزوې ما د پاکستان خلاف د 10 سټرایک ریټ چې کم دی 108 سټرایک ریټ ته د پاکستان خلاف ده او ایوریج چې کم دی 15 ایوریج دی پاکستان سره چې کله هم د انډیا میچ راغلی او په هغه میچ کې سریش راینا وو نو د پکې غټ غول کړی دی جی لکه مطلب د پاکستان خلاف صدا سے خاص پرفارمنس نشته دی خو اوس چې د پاکستان خلاف کوم سټیټمنټ جاری کړي په هغه باندې هم خبره کوو خو بل طرف ته د پاکستان کرکټ بورډ د پاکستان WCL ټیم د باندې پابندي هم لګولې ده چې راتلونکي کم ورلد چیمپئن لیګ کېږي کې به پاکستان ټیم شرکت نه کوي پس وجه شرکت نه کوي په هغه هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو وغه نه مخکې سریش راینا باندې خبره کوو چې سریش راینا ویلي دي چې پاکستان سره وای موږ سیمی فائنل کړو پاکستان نه موږ سیمی فائنل ګټلو د پاکستان ټیم وای دومره تکړه ټیم نه دی د پاکستان ټیم په WCL کې انبیټیبل وو لکه مطلب د یو میچ هم نو بایلل دوه میچ انډیا سره چې انډیا ته بایکاټ کړي وو او فائنل میچ ساوث افریقا سره چې ساوث افریقا ته دغه فائنل میچ د ایبی ډیویلیر د بیټینګ په وجه باندې ډیر په اسانه وګټلو چې ایبی ډیویلیر پاکستان له 120 رنونه جوړ کړي 197 میچ سکول پسې ایبی ډیویلیر ځان له 120 کړي په 60 بالونو باندې نو د ایبی ډیویلیر په بیټینګ په وجه باندې پاکستان دغه میچ بایلو او ساوث افریقا ډیر په اسانه وګټلو نو سریش راینا وایي کچري وایي موږ پاکستان سره سیمی فائنل کړو نو دا سیمی فائنل ته موږ ګټل شو او د سریش راینا چې خپل د پاکستان خلاف کوم ریکارډ دی نو سټرایک ریټ 108 دی او ایوریج 15 دی صرف 15 ایوریج دی د پاکستان خلاف نه علاوه اوس په پاکستان کرکټ ټیم باندې خبرو کو د WCL ټیم باندې کم چې اوس ساوث افریقا نه فائنل بایلو نو PCB ویلي دي چې راتلونکي ټایم کې به دا ټیم چې کم دی په WCL کې شرکت نه کوي او ریزن چې کم دی هغه د انډیا ټیم دی انډیا دوه ځله په دې WCL کې د پاکستان نه بایکاټ وکړو نور ځکه انډیا بایکاټ نشي کولی نه په ایشیا کپ کې بایکاټ کولی شي نه د ICC په ټورنامنټ کې بایکاټ کولی شي لکه T20 ورلد کپ ODI ورلد کپ په دې کې انډیا بایکاټ نشي کولی خو WCL کې بایکاټ کوي نو پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې بس موږ خپل ټیم WCL ته نه الاو کوو چونکه دا را PCB په اجازت کیږي خو PCB په دې خرچه نه کوي په دې خرچه سپانسران کوي دا ټیم یو اونر وی هغه دا ټیم واخلي څنګه چې PSL کې د پېښور زلمی مالک جاوید افریدي دی نو دا سه په WCL کې د پاکستان ټیم مالک چې کم دی د پاکستان کرکټ بورډ نه دی بلکې ځان له یو سیپریټ مالک دی یو ځان له سیپریټ اونر دی چې هغه په دې خرچه کوي کلاډیانو ته پیسې ورکوي هلته چې کوم ایکسپنسز وي هغه WCL مالک چې کوم دی هغه برداشت کوي لکه پاکستان کرکټ بورډ نه خو NOC چې کوم دا هغه د پاکستان کرکټ بورډ نه خامخا اخلي نو ځکه ولا پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې راتلونکي چې کوم WCL ټورنامنټ ته کوم کپ یې کې به تاسو شرکت نه کوئ ریزن عمدغه د انډیا دی جی نو تاسو دې حواله سره سره لري تاسو خپل رائے کمنټ کوي چې یا پاکستان کرکټ بورډ لاسټي پوجاتول پکاري کې نه خیر لا ټایم ډیر دی دا فیصله چینج کې دی هم شي نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام